اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ المولانا العظیم. شکریہ میڈم سپیکر صاحبہ. زبا د خپلو خبرو آغاز د یو شعر نه وکړم. د ریاض تسنیم صاحب شعر دی، وایي د یوې ډیوې زرګونو دشمنان وي، د یوې ډیوې زرګونو دشمنان وي، لنډه دا چې کله یې ښه دی په تیارو کې. دلته په دې سیکیورټي سټیټ کې چې په ظاهره یو ډیموکریټک سټیټ یادېږي، چې ته کله ډیوه بلې رڼا بلې د خلکو په ذهنونو کې او په دې وطن کې چې کوم حالات روان دي د هغې نه ولسونه خبرې، نو بیا به ستا په زرګونو دشمنان پیدا کیږي. مولانا شیخ ادریس صاحب چې یو عالم دین و، یو مدرس و، د درس او تدریس سره یې کار و، هغه هم ماف نه کړلی شلو. نو خو هغه زمونږ په شانته انټي اسټیبلشمنټ خبرې کولې، نه په دغه حوالې سره څه کردار و، خو بیا ولې هغه چې کوم دی په رڼا ورځ باندې هغه شهید کیږي. دا خبره موږ د لاولې ورځې نه کوو میډم سپیکر صاحبه. کله چې عوامي نیشنل پارټي 2010-2011 کې د دهشتګردو په نښه باندې شول او مسلسل زمونږ قیادت په نښه کېدلو، په دې هاوس کې په دغه کورسو باندې به شهید بشیر احمد بلور، شهید هارون بلور او داسې نور چې څومره زمونږ شهیدان دي، په دې هاوس کې به خبره کوله. نو موږ په نښه کېدلو، زموږ ګناه دا وه چې په هغه وخت باندې موږ دې قام ته وی چې دا مسله د عوامي نیشنل پارټۍ نه ده، دا مسله د دې خاورې ده او د دې قام ده. که ریاست مسلط کړې ده او چې دا کوم پراکسیز دي دا آن د ریکارډ خبرې دي، په دې د دنیا چې کومه دی ټاک شوز هم شته دی، د ریټایر جرنیلانو انټرویو هم شته دی او د هغو په کتابونو کې هم شته دی چې دا میلیټنټس په هغه دور کې چې کله روس افغانستان ته رال، نو دا دیو ټرین کول دا هر څه د ریکارډ دي. موږ د دې خاورې د تحفظ خبره کوله، نو ځکه چې کوم د عوامي نیشنل پارټي په نښه وه، زموږ د اواز سره چا هم حواز نه ملګری کاوه. موږ ته په هر پښتون باندې که هغه شیخ ادریس صاحب دی چې یو ډېر عظیم شخصیت و، یو غټ عالم دین و، او که هغه پرون چې په بنو کې کومه واقعه شوې ده او زمونږ 29-30 د پولیس اهلکار په یوه لمحه کې په یوه شپه کې چې کوم دی په بېدردۍ سره ووژل شو، شهیدان تللی شولو. موږ د هرې واقعې چې کوم دی مذمت هم کوو، په هغې باندې زموږ دومره زړه خوږېږي څنګه چې زموږ دلته په دې خپله پارټۍ کې په یو کارکون زړه خوږېږي، ځکه چې موږ پښتانه ټول د یو وجود حصه ګڼو او دا مسله موږ قومي مسله ګڼو چې دا قومي مسله ده، دا انډیویجول نه ده. ځکه خو ما ذکر وکړلو چې زموږ 1400 کارکونان شهیدان شوي دي. پروس کال میډم سپیکر صاحبه مولانا خانزیب شهید رحمت الله علیه هغه هم دغه شان په رڼا ورځ باندې ماسپښین په هیډ کوارټر کې چې کوم دی ووژلی شو، شهید تللی شولو. د نن ورځې پورې چې کوم دی موږ یو مطالبه کړې وه چې ریاست دی د هغې دپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړي. هغه جوډیشل کمیشن پرایم منسټر خو اعلان کړلو، خو د نن ورځې پورې په هغه جوډیشل کمیشن باندې عمل درآمد ونه کړلی شولو. وجه څه ده؟ چې دلته د میلیټنسي دومره کمپلیکیسس قصه ده چې ټول خلک یې اوس
کامن مین یې کنفیوز کړی دی چې دې سلوشن بچ دی او زه چې کوم حالات وینم دا تېر یو هفته چې څه تېر شو یا مخکې څه را روان دي نو دا تشویشناک حالات نه دي خوفناک حالات را روان دي د روزانه په بنیاد باندې شهادتونه دي ډراونز او کوارټ کاپټر حملې دي ماټر ګولۍ دي ټارګټ کیلینګ دی بم دماکې دي خودکش حملې دي او یو تسلسل را روان دی که موږ دلته چېرته په یو بل باندې صرف الزام تراشي کوو او پولیټیکل بلیم گیم کوو نو د دې مسلې هیڅ قسم حل نشي راوتلی چونکې دا مسله ډېره سنسیټیو ده او ډېره زیاته سنجیده ده په دې باندې نه پولیټیکل سکورینګ کول پکار دی او نه چې کوم دی پولیټیکل بلیمینګ کول پکار دی تجاویز ورکول پکار دی په دې هاوس کې چې د دې مسالې حل بڅوي جرګې وشولې په دې هاوس کې هم جرګه وشوله د یو کال نه مسلسل دلته تقریرونه هم وشولو پروینشل ګورنمنټ وایي چې زه هم دلته امن غواړم زه بې بس یم فیډرل ګورنمنټ چې کومه دی هغه دا صوبه د دې فیډریشن د سره یونټ نه مني او چې د چا په لاس کې واک او اختیار د اسټبلشمنټ هغه د هاوس ته جوابدeh ځان نه ګڼي مسله د اختیار ده زمونږ د اسټبلشمنټ سره جګړه په څه باندې ده جګړه صرف په دې خبره باندې ده چې دغه اسټبلشمنټ دی په دې آئین چې کوم کردار یې دته ورکړی د هغې پورې د محدود اوسي او په دې آئین دی عمل درآمد کوي په ادارو کې د مداخلت نه کوي الیکشنز ټایمز کې چې کوم دی پولیټیکل انجینیرینګ نه کوي محکمې دې پریشرایز کوي نه خپل پولیټیکل رول دې پرېږدي زمونږ جګړه خو په دې خبره باندې ده او دا خبره آئینی خبره ده دا قانوني خبره ده اوس کو څوک په دې خبرو باندې خفه کیږي نو زر واره دي خفه شي د پولیټیکل ورکر او د پارلیمنټیرین کار خو دا ده چې هغه به د قوم اصلاح کوي قوم ته چې کومې مسلې پیښې دي د هغه مسلو حل به راوباسي سلوشن به راوباسي ځکه سیاست موږ عبادت ګڼو د بني اسرائیلو پیغمبرانو به چې کوم دی سیاست کاو سیاست څه شی د خپل قوم اصلاح کول د خپل قوم چې کوم دی خیر ښېګړه لټول و چې په دغه خیر ښېګړه کې رکاوټ اسټبلشمنټ جوړیږي نو خامخا په هغه ګوته اوچتېږي او په هغه به خبره کېږي که څوک یې حمایت کوي نو پرون یې دغه خلک خلاف و نو موږ دا سوال پورته کوو چې پرون تا ولې مخالفت کوو نن حمایت کوي یا چې چا پرون حمایت کوو هغې نن ولې مخالفت کوي موږ دا وایو چې سیاست په اصولو کول پکار دي او اصول متعین کول پکار دي چې د دې بدامنۍ د مسلې نه دا قام موږ راوباسو 15 کروړه چې کوم دی پاپولیشن د دې صوبې د باجوړ نه واخله وزیرستانه پورې او په جنوبي اضلاع کې د سره ریاست ریټ نشته دی په هر ځګنډي کې چې کوم دی میلیټنټ ګرځي او دې ظلم ته وګوره ما د وخته نوټ کوله د ټولو پارلمنټیرین توجه لږه غواړم تاسې چې کله دلته د وخته ګرم ګرم باش شروع کړو په یو بل پسې نارې والې نو دا به نن په میډیا باندې ښه ټیک ټاک چلیږي دا به نن په ټوله سوشل میډیا چلیږي خو دا کمې خبرې چې موږ دلته کوو دا کیمرې دلته لګېدلي دا د دې صحافیانو غریبانانو کمزوري نه ده په دې ګرلو کې چې ناست هغې خو رپورټ کوي خو دلته هر څه چې کومه دی دا کنټرول کړی شوي دي
چې په نیوز باندې به کم ټیکر چلیږي او کم به نه چلیږي، کم رپورټ به چلیږي او کم به نه چلیږي. که د دې هاوس تقدس په عمل کېږي هغه به خامخا چلیږي. که دلته پارلمنټیرین د یو بل سره بحث مباحثه وکړي او ګرم شي دا به خامخا چلیږي، ځکه چې په دې کې د اسټیبلشمنټ ګټه ده چې دا هاوس ډیګریډ تللی شي، دا پولیټیکل پارټۍ ډیګریډ تللی شي، په دې پولیټیکل پارټو او په دې پولیټیکل فورسز باندې د قوم اعتماد ختم تللی شي. دا خو د هغه خواهش دی، د 40 کال نه هغه لګیا دی. نو بیا ولې پولیټیکل فګر یا پولیټیکل پارټیز یا پارلمنټیرین چې کومه دی د دې هاوس د تقدس دپاره سنجیده کېږي نه، د آیین د عمل درآمد دپاره سنجیده کېږي نه، د قانون د عمل درآمد دپاره ولې نه سنجیده کېږي؟ په یو بل باندې پولیټیکل بلیمینګ کول دا ډېر ایزي کار دی. زه په تا پورې ونښلم غونډ کردار معلوم دی، ته ما پورې ونښلې، خو سلوشن یې نه راوځي. سلوشن یې دا دی میډم سپیکر صاحبه چې د امن و امان دپاره یو د ګرینډ نیشنل ډایلاګ ضرورت دی چې تمام پولیټیکل پارټۍ د هغې قیادت او تمام سټیک هولډر د دې سټیټ چې هغه کینې او ګرینډ نیشنل ډایلاګ وکړي او د ګوډ او د بیډ طالب په منځ کې تفریق ختم کړي او یو کلیر پالیسي دی د عوامو ته ورکړي، تر څو پورې چې په دغه پالیسۍ کې د منتخب نمایندګانو انپوټ دی، تر څو پورې چې کومه دی یو ګرینډ نیشنل ډایلاګ باندې خبره نه شوي، پاکې عوام په اعتماد کې نه اخیستي، نو په دې خاوره او په دې منطقه کې چې کوم دی امن هرګز نشي راتللی. ځکه چې د سیکیورټي فورسز د سیکیورټي ایجنسو د پبلک په منځ کې یو ډېر لوی ګیپ دی. دا ګیپ چا پیدا کو، ولې پیدا کړلو؟ په دې د هغې سوچ وکړي. عوام چې کومه دی د روزانه په بنیاد ته الکترانیک میډیا کنټرول کا، سوشل میډیا ته نشي کنټرولولی. حقایق به مخې ته راځي، د یوې ډیوې زرګونو دشمناني ډیوه به بلیږي، خبره به کېږي، او چې ته په خبرو پابندي لګې او ته غواړې دا چې هرې ژبې ته ته تاله وې، نو دا ستا د وس کار نه چې تا هره ژبې ته تاله وې. چې څومره هم په دې ملک کې انسټیټیوشن دي، که عدالتونه دي هغه تا یرغمال، پارلیمنټونه تا یرغمال کړي، حکومتونه تا یرغمال کړي، د سټیټ فورث پلر میډیا هغه تا یرغمال کړي، او نوم دې ولې صرف ورکړی چې هارډ سټیټ. هارډ سټیټ نه، سیکیورټي سټیټ. کلیر کټ یې ووایه، هارډ سټیټ اصطلاح څه لپاره ده؟ نن هم په میډیا کې چې کومه دی چې کله مولانا خانزیب رحم الله شهید تللی شلو، نو په نیشنل میډیا باندې ټیکرې چلېدلې چې قتل هوا، او چې کله مولانا شیخ ادریس صاحب چې کوم دی شهید تللی شلو، نو په نیوز چینلو باندې ټیکرې چلېدلې که قتل هوا. ستا خو چلته څوک د خېټې د دړ نه مړ شي هغه ته شهید لیکې، او زما د وطن عالمان، سیاسي کارکنان، عام وګړي چې په بېدردۍ سره چې کوم دی شهیدان تللی شي، قتل تللی شي، نو هغه ستا په نیوز چینلو کې چې کوم دی هغه ته سپیس ته میلاویږي. نو دا ماحول انټینشنلی تاسې کریټ کړی دی، دی پارلمنټیرین نه دی کریټ کړی. د دې مسلې حل دا دی چې نور دې په سیاست کې مداخلت پرېږدي. دا مسلې، دا بدامني، د دې ملک خراب معیشت، بېروزګاري، ګراني، دا ټول پولیټیکل مسلې دي او پولیټیکل خلک دا مسلې حل کولی شي. دا د دې د وس کار نه دی. دی دې خپل آیني دار اختیار ته دننه کړلی شي، او د یو ګرینډ نیشنل ډایلاګ ضرورت دی چې یو ګرینډ نیشنل ډایلاګ وکړلی شي. پاکې چې کومه دی دا مسله قومي مسله وګڼلی شي، انډیویجول نه ده چې نن یوه پارټي په نښه، سبا بله پارټي په نښه، بله ورځ بله پارټي په نښه. موږ خو وکتل په دې 15 کاله کې هر طبقې فکر چې کوم دی دې نه متاثره شولو، او هرې پارټۍ والا به پرې کولاو خبره هم کوي، منافقت به نه کوي. که دا منافقت کېږي چې کولاو خبره په بدامنۍ نه کېږي او صرف الزام تراشی نه کېږي، نو د دې مسلې حل نه راوځي. نن چې موږ په کومو حالاتو باندې جاړو، ما خو ویې د دې نه خطرناک حالات را روان دي. داسې حالات ځکه چې ستا په وطن کې چې کوم
معدنیات دي کوم وسایل دي جګړه د هغې دپاره ده 35% چې کوم دی د لیتیم ذخایر د ګیس او تیل ذخایر دا ستا په دې وطن کې پراته دي او دنیا په دغه پورې نښتې ده چې راتلونکی دور چې کومه دی 60-70 سال کې دغه تیل او دغه ګیس به ختمیږي بیا به په لیتیم باندې چې کومه دی ټوله دنیا ټول الکترانکس چلیږي نو جګړه د هغې دپاره روانه ده دومره سطحي دا خبرې مه اخلئ په دې ډیپ انالیسس کول پکار دي او په سنجیدګۍ سره پې غور کول پکار دي زه میډم سپیکر صاحب ستاسو ډېر زیات مشکور یم ما کافي وخت واخیست ډېره مهرباني ډېره مننه